یو منځ کې حلال شو بیا ورپسې حج کې دی ته تمتع وایي په یو سفر کې. نو د عمر صاحب د عثمان صاحب د حضرت معاویه صاحب فتوا دا وه چې خیران او تمتع دی نه کوي سړی افراد دی کوي حج د جدا کوي او عمرې دی جدا راځي. دا به خپل ځای کې بیا بحث پې کوو. او د ابن عباس صاحب دا راوه چې تمتع غوره ده، بلکې د ابن عباس صاحب دومره مسلک پې سخت که خیران سړي نیت کړي خو سوق د حد ورسره ني نو چې د عمرې نه فارغ شي نو عمره به ختم کړي بیا به د حج نیت ځان به حلال کړي. د وجوب د فسخ د حج قایله دی دپاره د عمرې هر څنګه نیت چې کړي دي خو چې در سره سوق د هدي نه وي قرباني نه وي نو به تمتع کې خامخا. دا د ابن عباس صاحب رایه په امامانو کې دا درې واړه فقهای کرام د فسخ قایله نه دي چې کوم شي نیت پې کړي هغه به پوره کوي. او امام احمد صاحب او محدثین د جواز د فسخ قایله دي او امام بخاري هم قایله دي رستو به الله راشي. او ابن عباس صاحب د وجوب د فسخ قایله واجب دی. نو دنه دا دی راته د حج په نیت ابن عباس نه تپوس که چې قربان سم نیت وکړم بې تمتع کا بې خلق خو مې منع کوي خپل کار به کوي. نو چې دی لاړ په تمتع یې حج وکړو یعنې اول یې عمره وکړه بیا یې حج وکړه منځ کې حلال شو. دا چې لاړ شو که خیر بیا به زده کړي. بعض عبادات د عمل سره تعلق لري قسم دی که په وینا سړي زده کړي. نو چې حج وکړو تمتع نو خوب یې ولیده دی ابو جمره کاکا خوب یې ولیده خوب کې ورته وویلي شو مبارک دی حجة مقبوله و عمرة مقبوله حج دیم قبول شو عمره دیم قبول شو. نو چې دی راغی ابن عباس صاحب ته ویلي چې قربان تا چې راته کومه فتوا راکړې او ما په هغې عمل وکړو دغه شان خوب مې ولیدو. نو ډېر زیات خوشحاله شو. خوشحاله په دې شو چې د چا سری وي او هغه ریسه یوخیجي نو خوشحاله یې وی ته خو ډېر ښه سړی معلومېږي راځه ما سره کښېنه ترجمان په حیثیت زه به درله تنخوا مقرر کړم. هسې د دغې علاقې و دی په بصره کې ګورنر دا خوب په بنا باندې چې د په فتوا یې عمل کړو د خوښ شو او ترجمان یې مقرر کړ او تنخوا یې منه مقرر کړ. دا ډومبی خبره وه. دویم اشکال مشهور دی دا سلم ګران شوي په دې شکونو دی وها هنا شک مشهور ضرب فعل ماض من حرف جن و ضرب فعل ماض بیفنو حکم علی نفس اللفظ دون معنی چې ته وایې چې فعل مبتدا نه واخلي ضرب فعل ماض دا مبتدا خبر نشو او ته حرف جر مبتدا نه واخلي حروف نو دا من حرف جر نه دی. دا طالبانو سوال لیکه. نو سوال دلته دا دی چې په حدیث کې په ړومبي کې وایي فامرهم باربعین ونهاهم عن اربعین د څلورو حکم یې وکړ دې صحابو ته دې وفد ته او د څلورو نه یې منع کړ. نو څلور ممنوع خو څلور څیزونه دي ټیک ده حنتم دی دبا دی نقیر دی مضافت دی. خدا امرهم باربعین کې خو پنځه شیان دي یو شهادت والله اله الا الله بل اقام الصلاه او درېم ایتاء الزکات څلورم صیام رمضان پنځم د غنیمت نه خمس ورکول. نو په اجمال کې څلور ویلي دي او په تفصیل کې پنځه شیان دي. نو تفصیل د اجمال سره مطابقت نه لري. ستاسو په حاشیه دا سوال ذکر کړی. نو د دې ملا بیضاوي صاحب جواب کړی. اول دا چې دا پنځه شیان دا تفسیر د ایمان دی. مل ایمان بالله وحده امرهم بالایمان
بالله وحده په خدای ایمان لره بیا ورته د خدای د ایمان باندې وروړلو معنا درته معلومه ده نو دا تفسیر د صرف د یو شی د ایمان بالله وحده په مامورات او اربعو کې یو ذکر شوی د دل تراوینا هغه درې نه ذکر کړي نو دا که پنځه تفسیر دی کنه تفصیل دا د یو شی تفصیل دی په هغه مامورات او اربعو کې مامورات او اربعه کې یو شی دی ایمان بالله وحده هغه درې په دې روایت کې نه دی ذکر او دا پنځه بیان دا غلې دی دا د امرهم بالایمان بالله وحده دا یو بیان دی دا غدریو نشته دلته د څلورو شیانو حکم ورته خدا په اجمال کړه نو به یو ایمان بالله وحده دی ایمان بالله وحده پیژنه نو پاغي په تعریف کې پنځه شیان ذکر کړه باقی هغه درې شیان نه دي ذکر دا بیان د یو شی دی نو سوال وارد نشو دا بیځای مولاړم به جواب او په دې به اعتراض لري زما په خبرو پېښه شکر دې چې دا مجموعه بیان دا یو دی ہمارا ہم بے اربعین کی یو ذکر کړي درې نه ذکر نو دی باندې دوه اشکال دي اول اشکال دا چرته په بل روایت پر روایت ټولو کې ذکر دا غدرو راغله دي کنه دا کوم دی نه وای چې درې نه ذکر یو ذکر دی کوم دی ذکر دی نو په یو روایت د روایتو د احادیثو کې د غدرو بیان چرته راته او خیا چې ته دا یو ذکر دی درې نه ذکر نه درې کوم دی ذکر بل هغه باقي چې ته درې نه ذکر نو هغه د جنس ته مامورات نه دي کنه عبادت دي کنه دي چې عبادت خو امور د ایمان شو او که عبادت نه هغه مامورات ورته نه ویل کیږي فامرهم باربعین توی اربعان ماموراتو کی یو ذکر دی غدری چرت دی اول فاغا نشتا چرت دویم دا غدری کی چه توی ندی ذکر اغا مامورات دی کر مامورات و عباداتو توی عبادات کٹول لی ایمان پا دا کی داخل لی نو سنگا اغا ندی ذکر دا ایمان پا تعریف اور که مامورات عبادات نینو بے خو مامورات نشو مباحات و تخامرهم بی اربعین نوی دا دو سوال شو دا بیضاوی سے پڑھنگ بھی جواب نو بی اغلا ولار شو بیم جواب اکڑ بیم جواب دا بیضاوی دا دے چه دا ایمان باللہ وعدہو تبرکن ذکر دے ذکر دا خو مسلمانانو اصلی مامورات د اقام الصلاة نشورو شوی دی اقام الصلاة ایتاء الزکاة صیام و رمضان او خمس ورکول نو سلور شو دا ایمان بالله وعدو تبرکن دی لکوالم انما غنمتم من شین فان لله خمسه د خدای نوم غشتل تبرکن دی کنی د خدای په نوم جدای سنشتا نو دلتم د ایمان بالله وحده دا ذکر چې دی دا تبرکان دی ځکه چې دا مسلمانانو د مخکنه مامورات د اقام الصلاة نه شروع دی اقام الصلاة نه چې حساب کې نو به سلور دی دا یو د میدان نوخ بے پا دی سوال توجیبان سوال لے چتوے دا ایمان باللہ وحدہو تبرکن ذکر دا پا معمورات و ارباؤ کے نا داخل
نو دې سره چې حدیثو کې راځي وعقد واحدتن یوې ورته داسې حساب کو ایمان بالله وحده پیژنې وې نه څه خدای او رسول خو پی شهادت الله یو غوته ورسره راکنه دې ورته حساب کړو یو دا عقد واحده چې ورسره ذکر اته دا پکې نه دي صاحب نو دا خو د حدیث نه خلاف را نو به دای مولا جواب کوي دغه سوال چې دا عقد واحده د خدای لوی عمل ته اشاره وا نور شمیرې ته اشاره نه ده چې یو شو دا که سړی چې تکبیر وایي د خدای لوی والي ته اشاره کوي پکې یا شهدو وایي نو دا عقد د واحده اشاره و کبریا د خدای ته نشمیرې ته نو سوال فبالی کې اشاره شمیرې ته نو بید د پدې جواب اعتراض چې واحده عقد د واحده چې اشاره لویواله تکیږي هغه داسې کېږي اشهد ان لا اله الا الله رفع د اصبعی بار راځي ځکه د خدای طرف بار دی علو خدای چرته دی بار دی او دې کې عقد کته سره ودا ایمان بالله وحده شو نو چې کته ته اشاره وشي دا په شمیرې کبره ته اشاره وي خدا خدای رفع ته به اشاره دا خو عقد واحده واشاره الى تحت دا یو دا دوا دا درې خلک داسې کوي کنه داسې خو نه کوي کدا سی وی عقد دا واحده به خو اشاره کبریا د خدای ته او چې داسې شي نه اشاره د عادت ته دا به ځای مولا جوابونه دلش نو دریم جواب ته بعد شارحین دا ولا اغیوی امرهم بالایمان بالله وحده او دا سلو شیعات فانتو تم من المغنم الخمس نمخ کی پورا شو پسیام رمضان او دا انتم تم من المغنم الخمس عطف دی بی اربعین ماده فامرهم بی اربعین وانتو تم من المغنم الخمس دا اربعین دلان دی ندی دا اربعین دا پاسا دی یو شهادت شو یو اقامت د صلات شو ایتاء زکات بل صيام رمضان دا سلور مامورات اربع شو وانتو من المغنم الخمسه دا په 40 دا سلور خبرو در تحکم کوم او د خمس در کول ورکول در تحکم کوم نو دا عطف به 40 دی نو د لاندې د 40 نه امرهم باربعین وبإعطاء الخمس من الغنیمه دا سلور حکم ورتو کو دا ورکول دا غنیمت وکړه دا دریم جواب دی د بعد شارح خدای باندې یو دوه اشکال لري اول اشکال دا چې به ترجمه د بخاری نه ثابتېږي اخدا ورکول د خمس د غنیمت نه د ایمان حصہ غني نو چې دا د ایمان په تعریف کې نه داخل نو به خو باب نه ثابتېږي چې ته شهادت ته ایمان پیژنې وی قربان خدای ورسول نو د ایمان په تعریف کې ورته دا سلور شیان ذکر کړ او بل 40 د پاسه ورته خمس نو به خمس په 40 کې داخل نشو من فوق ال40 شو نو د ایمان حصہ نشو او د سلور شیان خو د ایمان حصہ شو اقام الصلاة ایتاء الزکات صيام رمضان او شهادت ان لا اله او دا خو بالا یو عطف ګرځید او د باب په دې باب ادا الخمس من الايمان ایمان کې داخل وای نو به خو ترجمه نه ثابتېږي کدا د پاسه د 40 شي د لاندې د 40 نه نشي
دا یو اشکال په اشکال پیږي دا خو ترجمه نه ثابته دویم اشکال دا کدا دا 40 د پاس عطف او زیادت په جواب کې نو پکار د ان توتونو پکار به ان یعطو پکار به کلام د صحابي پکار ځکه به 40 کلام د صحابي دی امرهم ب 40 وان یعطو من المغنم الخمسه د سلور شیان حکم ورته کو او دی ورته وی چې خمس د غنیمت نه ورکوي نو تعبیر د صحابي وای ځکه تعبیر د صحابي او په تعبیر د صحابي عطف شي او چې وانتم تو په صيغه د خطاب شي نو دا خو تعبیر د مصطفی دی امرهم بالایمان بالله وقال تدرون من ایمان بالله وحده نو دا خو حضور ورته بیان کړی وانتم تاسو ورکوي دا خو کلام د مصطفی دی نو کدا په 40 عطفونو به تعبیر په صيغه د غیبت پکارو نه په صيغه د خطاب امرهم ب40 وان يعطوا من المغنم الخمسه دې صحابه ته د سلور خبرو حکم کو او دې ورته وی چې د خمس ورکوي نو تعبیر د صحابي دی او چې هم تو ورکوي به تاسو نو دا خو بیا 40 د پاسه تفکیږي نه دا خو کلام د مصطفی دی د ایمان بالله وحده په تفسیر کې را پیګه کا الحمدلله شکر او باسه دا فهمم د خدای نعمت که سړی وورو نه پیږي نو دا نعمت ته حاصل نه بهر تقدیر الحمدلله وینا پکاره لادرم جوابم دړش سلورم جواب د شان وا شاسر او ای حضور مبارک ورته ایمان بالله وحده وای نو د ایمان بالله وحده په تفسیر ورته کړل یو اجمالا بل تفصیلا نو اجمالا شهادت الله الا الا الله شو او تفصیلا دا غینا پس اقامت الصلاة ایتاء الزکات را نو دا 40 دا عجیش تفسیر دا ایمان تفصیلی تا نه تفسیر دا ایمان اجمالی تا دا 40 ارکان شو دا ایمان تفصیلی نه دا ایمان اجمالی نو اجمالا نه ورته ایمان شهادت والله ابه تفصیل کې ورته دا سلور شیان خودل او دا 40 د عجیب تفسیر د ایمان تفصیلی تا نه د ایمان اجمالا تا شهادت الله الا الا الله دا یو تفسیر شو او دا بهم بل تفسیر دی بدايه مطابقت را خدا لکه بعید معلومی چې شهادت یواز ایمان اجمالی څنګه ګرځي محدثین کرام کو شهادت نه علاوه دا ټول ارکان د ایمان وای باندې په دې غرض ده پنځمه توجیه د بعد شارحین چې دا یوتو من المغنم الخمسه دا د زکات حصہ ده نو دا په زکات کې داخل دي نو اضافه رانه سلور رانه شهادت اقامت د صلات ایتاء زکات او صيام رمضان دا انتوتو من المغنم الخمسه د زکات حصہ ده ځکه عبادت مالی دی ادا کول فرض دی او دا خمس ورکول عبادت مالی دی چې ده فرض ده دا د جنس دا زکات کې داخل شو نو دا زیاتی شي نه ده 40 پر صيام رمضان باندې ختم شوه خدا جواب ضعیف دی اوهن من بیت العنکبوت
ضعیف بدې دی چې په عرف د قرآن او د حدیث کې ادا د خمس ته زکات نه وي. د خمس جدا احکام دي، اوقات جدا دي، مصارف جدا دي او د زکات احکام جدا دي. نو نه په عرف د شرع کې اسمن خمس ته ورکولو ته زکات وي، نه عرفن. خمس جدا شی دی، ورکول جدا شی دی، احکام جدا دی، او زکات جدا شی دی، احکام جدا دی، مصارف جدا دی. نو څنګه زکات کې داخله؟ دویم امام بخاری خو په دې مستقل باب کې خود باب اداء الخمس من الایمان او د خود زکات تابع نه ګ زکات جدا ذکر کړو باب زکات من الایمان او دلته اداء الخمس من الایمان د خدا تابع د زکات نه ګرځاو. نو دا توجیه کلام بما لا یرضى به قائله ده. ناسو جواب شو شپږم بعض ملایان وای دا حضور ورته اضافه په جواب کې کړل. دا 40 خو تعبیر دراوی دی، امرهم ب40 مخکې وعده د سلورو خو اضافه په جواب کې وکړه. لکه حضور مبارک نه تپوسو شو د ماء البحر انا نركب البحر وانا تودع به قال هو الطهور ماؤه والحل میتته. ناغی تشت و بو تپوس کړو، حضور ورته د میتې احکام بیان کړه. نو اضافه په جواب کې دا د محسناتو نه ده. نو حضور مخکې وعده د 40 کړو، بیا ورته 5 سیزم بیان کړ چې خمس ته غنیمت نه ورکړي. او د دې باعث چې دا بیانوي ورته احکام خو د شریعت ډیر دي. باعث دا چې دا غي په سوال کې او خبره ذکر شو چې زمونږ او ستا په منځ کې کفار د مدور دي، مونږ هر وخت نه شو راتلی. نو چې د کفار ذکر راغی نو کافرانو سره به خامخا واسطه راځي د جنگ جګړې، ځکه هغه مسلمانان دا مسلمانان منځ کې کافر. نو په دغه مناسبت حضور مبارک احکام د جهاد مرته خودل که جهاد برای قتالم د کافرانو سره راغی نو خمس د غنیمت نه ورکړي. باعث دغه نو د اضافه په جواب کې وم مولانا شبیر احمد عثمان سے ہوئے مون خو د فهم د حدیث مکلف یو، د امام بخاری د توجیحات مکلف کو نه چې د باب څنګه ثابت دی. اخو ډاک د غار سو ورته دا یاله د ربیع سوق فواید در تخیمس. یو خود دا معلومه شو چې یو ترجمانم کافی دی، حاکم سره یو زمون پنیس په ترجمان کې یو د شرطین او د شهادت ضروری دی، یا عدد یا عدالت. نو که عادل وي نو یوم کافی دی، او که عادل نی نو 2 بای کم از کم. دا نور امامان 2 ضروری گنی، ځکه وی ترجمه حیثیت د شهادت دی او شهادت د 2 نه کم وینا. زمون په مذهب کې ترجمه حیثیت د اخبار دی، نو اخبار د یو سړي عادلم قبليږي. نو دا زمون مسلک ته چې یو ترجمانم کافی دی. ابن عباس یو ترجمان دا سره مقرر کړ. دیم دا چې وظایف حکومیو کې تنخواه غشتل لواني، که قاضي شي، که والی شي، که مترجم شي، که لیکونکی شي، نو ده والا تنخواه مقرر کړه. دی والیو په خپل ابن عباس. درېمه دا چې دا ربیع سوق دا د نزار ابن معاذ ابن عدنان نیکه اولاد. عرب 2 قوم دي ښه، یو ته قحطاني وي بل ته عدناني وي. سید الکائنات عدنانی دی او د یمن خلق قحطانی و. قحطان او عدنان 2 نیکونه دی. نو عدنان 20م نیکه دی د سید الکائنات.
نو دا عدنان زوی دی معد، دا معد زوی دی نزار، دا نزار سلو زامنو، یو نمو مضر، بلو ربیعہ، بلو انمار، بلو زید. دا سلور والا زامنیو دا نزار کاکاو نزار مالدار. نو دے مضرو تے سرس پین ورکر ناغی مشهور شو پا مضر الحمراء. اور ربیعت اسونا ورکر ناغا مشهور شو پا ربیعت الخیر. او دے نور دو زامنو تا زید تا و انمار تا دیت اسمکی و باغونا ورکر. نو دا دو قومونا پا دی دو سیزونو مشهور دی او غدونی دی مشهور، مضر الحمراء او ربیعت الخیر. نبی کریم دا مضر نده، دا کفار دا مکی طول مزوری خاندانو، او دا عبدالخیس شاخون دا عبدالخیس دا غو دا ربیع اولاد. موجوده عربو کی سعودی عرب دا بنی ربیع دی، بنی ربیع اولاد دی سوچه عرب دی. او شیخ محمد ابن عبدالوهاب دا بنی تمیمونه دی، دا جدا شاخ دا عربو شاخونه دی. نو نبی کریم مدوری دی، نو دا جرگه دا ربیعه بنی ربیعه مارتویس موجود دی کنه، سعودی خاندان دا ټول بنی ربیعه دی. بس تکو وی ما خود چا قلبو که دا پرونی سبق سره تعلق لده قلب تا ذکر قلبوی چی دا علاوه ده پا وضع کی ذکر قلب سره ویخی لانده ده برا ده او سوکه لانده ده که ده. نو دا عام علماوی عقل پزل کی ذکر خدای پاک همیشه و خیارته قلب تا منصوب کرده. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القسم و شهید فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ٹھیک ہے. او امام ابو حنیفه دا منصوب دی چې د عقل محل دماغ ځکه دماغ په معمولی ټکراو سره عقل ختم شي. شان مرشاه صاحب تطبیق دا کوي چې عقل مخزن سٹور هغه زړه کې دی خو منبع خارج کې روزي د دماغ نه د دواړو منځ کې یو کنیکشن دی، رابطه د تعلق نو پیدا کېږي په زړه کې او څرګندېږي د دماغ نه. نو مخزن قلب دی، منبع دماغ دی. عقل څه ته وایي؟ دا فعل د قلب دی. قوة مودعة في القلب من شانها الانجلاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة وأن لكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته وعلى نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد مريض. یو درو خبرو تخیال لاره. اولا دا چې دعوه دا باب سره دې باب کې څه وینا غواړي. دوی مناسبت یې د تیر باب سره څه ده؟ درم شرح دا باب دا ترجمه
خلوم بے خبره چې دې سوی نه غواړي دې دا وینا غواړي چې څومره شعبې د ایمان ذکر دا خدای وی د ثواب نو بیان د شرط د شعبو ذکر کومو که صلات ته که زکات ته که روزه ده دا خو مخکې تیر شو چې شعبې د ایمان دی خدا علی شعبې د ایمان ګرځي چې نیت پکې د خدای او مقصود پکې طلب د ثواب که نیت پکې د خدای نه وي نو دا شعبه د ایمان نه ده ریاکارۍ لپاره حج کې د شهرت لپاره یو عمل کې جهاد وغیرہ نو شرط د کېدو د شعبو د ایمان دا دی چې نیت پکې د خدای نو گویا دا روح د شعبو ذکر کول غواړي چې روح د شعبو د ایمان کونو حال الله دی چې نیت پکې د خدای دا بدل راشي په حدیث کې من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون قیامت پر دا اول خدای پاک عالم را غواړي قاری را غواړي سخی را غواړي مجاهد را غواړي تا د څه دپاره کړو نو که د انسان نه څوک پټ کړي نو د خدای نه خو نشي پټولی نو دا شعبې د ایمان علی شعبې دي چې نیت پکې د خدای د روح دی دا بیانول درته غواړي دی باب کې دویمه خبره مناسبت تیر باب سره سره مناسبت دا چې د تیر باب کې 15 مامورات ذکر شو چې هم خلاصه د دین ده امرهم باربعین و نهاهم عن اربعین نو تفصیلا خو 15 شیان ذکر شو شهادت ان لا اله الا الله اقام الصلاه ایتاء الزکات صيام رمضان او ادا د خمس غنیمت نو دی وی دا 15 مامورات چې دي دالې د ایمان حصې دي چې نیت پکې د خدای وي او مقصود پکې طلب د رضا وي طلب د ثواب او د رضا او د جنت تخله علی بدا شعبی شي او علی با مامورات شي او علی با اجزا د ایمان وګرځي قدر مشرح تا ګوره با ما جعلنا الاعمال بالنية والحسبة وان لكل امرئ ما نوى باب دې په بیان د دې کې چې د اعمالو دار مدار په نیت ته او په طلب د ثواب او هر سړی ته به معنوا ملاویږي نو درې خبره شي د عمل صحت او فساد بنا په نیت د عمل قبول په طلب د ثواب عامل ته به مطابق د نیت ملاویږي دا درې خبرې دي نو د دې شپږ دلایل ذکر کړل
درې په ترجمه کې او درې وروسته په سند سره د حد د ثنا نه پس او شپږ واړه مرتب ذکر کړی لومبي درې چې په باب کې دي دام په ترتیب سره دغه دریو سره لګي او وروسته درې چې په سند سره ذکر کوي دام په ترتیب سره دغه دریو سره لګي نو دی ترتیب کی لحاظ د لفظ نشر مرتب کړي ولی اعمال دار برمیات نو دار مدار د عملونو په نیت ته نو په دې اعمال لفظ کې ایمانم داخل شو زوم داخل شو صلاتم داخل شو زکات او حج او صوم او ټول احکام ذکر خدای وای قل كل يعمل على شاکلته صيغه د اخبار دا مراد ته نه اشاره هر سړی د عمل کې موافق د نیت خپل شاکلته نیته نو ها عمل پنیت بنا شو نست آیات پدې خدای لومبه خبره کې چې په عموم د اعمالو کې ایمان داخل شو او وضو او صلات یو سوال له په امام بخاری چې ستا په نسخ اعمال وغیرہ ټول داخل دي په ایمان کې نو به دې عطف سره ول ذکر کړ اعمال خو داخل دي په ایمان نو فدخل فيه الايمان والوضوء والصلاه تو ایمان مرکب ہے د دې څه جواب نشته کدا جواب شي چې مراد د ایمان نه دلته صرف جزء خاص ته چې تصدیق ته چې داخل شو پکې تصدیق او وضو اعمال ځکه چې اعمال عطف دي دلته په ایمان عطف د جزء په کل نه راځي دا سنشه ویل چې جاء زید ورجله یا جاء زید ورأسه ورأس ورجل پکې داخل لی نو فدخل فی الایمان والوضوء والصلاة دا صلاة زکات ہو ازار دا ایمان نو چې ایمان پکې داخل شو خوازدین داخل لی نو دوباره دا ازا و ذکر ضعیف ہو او سوک دا جوابو کی ملا بادر چې دلته د مراد د ایمان نه صرف تصدیق ته نو فدخل فيه التصديق والوضوء والاعمال نو تصدیق کو خنیت نه تصدیق کو یو عمل قلبی ده او اعمال قلبیو کی نیت نشی رات ده تصدیق خدای و رسول ترشتونه ویل پخپل زلکی ذکر نیت دا دریو غرضو دا پارا استعمالی گی دا تمیز دا عادت دا عبادت نا لکه سڑی او روجنی سی پنیت دا روجی او بل سڑی خواراس کاکنکی چی یرز غرشوی ما چی صحت میں خوش یو نو خوراک عادتن شو بل نو خوراک عبادتن نو دغه دې کې نیت پکاري چې دې یو کې نیت د عبادت او بل کې نیت د صحت یا د پاره د تمیز د عبادت نه استعماليږي لکه دوه رکعات سنت یو که دوه رکعات فرض د سبا دي مونږ کې خو فرق نشته خو فرق پنیت ته یا د تمیز د معمول له ناراضي چې دا کار د چا د پاره کوم د خدای د پاره کوم که د ریا د پاره نو تصدیق کې د درې واړه درجې نه راځي ځکه تصدیق کې عبادت او عادت نشته ټول عبادت او تصدیق کې فرض او نفل نشته ټول فرض تصدیق د خدای او د رسول او تصدیق کی جدائی دا معمول له نراضی ذکر دا پا اعمال ظاہر او کی راضی زڑکی ریاکاری نشی راضی دا دلنا سو خبر دے
ریاکاری خو په ظاهري اعمالو کې راځي. نو که د ایمان نه دلته تصدیق مراد نو ایمان خو نه داخليږي، هغې کې خو نیت اثر نه لري. لکه فعل قلبي، که فعل قلبي کې نیت وي نو بیا خو نیت لم نیت پکار دی، لکه نیت هم فعل قلبي دی. نو لازم بشي څه شي؟ تسلسل. نو دا فرع یې لږه ضعیفه ذکر کړی. دویم ورپسې به دخل فيه الوضوء، دا مسله فرعیه ده اختلافیه مشهوره چې احناف په اودس کې نیت فرض نه وای، دا ائمه ثلاثه فرض وای، امام بخاری ورته فرض. نو په عموم د اعمالو کې وضو داخل وای او اعمال په نیت دي، نو وضو په نیت شو. زمون پنیز وضو کی دو حیثیت دی. یو حیثیت د عبادت دی چې موجب د ثواب دی، نو په دې حیثیت نیت پکې ضروری دی. او یو ذریعه د صحت د صلات ده، کونه مفتاحا للصلات، نو په دې حیثیت پکې او د ضروری نه دی چې سړی اسې ولامبل د احوال د بدن نه پاره هم په مسکول شي. که سړی نیت تونه لاسونه پیوینځل موږ پکېږي. ځکه یو مقاصد بل وسائل وي، مقاصدو کې نیت ضروري چې مقصد وګرځي او وسائلو کې نه، لکه طهارت د ثيابو کې چې نیت د مون ضروري نه وي. په هندو دوبي دي جامې وینځلې هم په مسکول شي. په طهارت د مکان کې نیت ضروري نه چې زه پاک په طالبانو په چړیانو نیت ته پکړ د عبادت نو هغه وخت کې هم په مسکول شي. نو څنګه چې طهارت د ثيابو د مکان کې نیت ضروري نه وي، نو طهارت د بدن کې دا مخکې تیری شوي، نو دا فرع هم لږه ضعیف فرع اتفاقي نه ده. والصلاة والزکاة والحج والصوم، دې کې خو اتفاق دی د ټول امت. والاحکام، احکام هم پکې داخل شي، نو احکام هم نه دي داخل، ځکه احکام کې عبارت د معاملاتو نه، بیع، شراء، اجاره، شفا، نو دې کې په اتفاق د علماء نیت نشته. که حدود کې نیت نشته، که طلاق وی نکاح وی هغې کې نیت نشته. احکام یا به حقوق الله وی هغې کې نیت ضروري دی، یا حقوق العباد هغې کې نیت ضروري نه دی. په اتفاق یو سړی بیع شراء وکړي او بیا وروسته وایي ما څه ټوکې کولې، دې له اعتبار نشته. یو سړی خپله ښځینه طلاق کړي وایي دا ما څه ټوکې کولې. یو سړی چاته ټوپک ونیسي او ګړس ته وباسي، بیا وایي دا مې هسې ټوکې کولې، نو دې له نیت ته اعتبار نشته. نو احکام مطلقا نه دی، دې کې تفصیل دی. خو د پې فرع دا د کلام دی. فدخل فيه، داخل شو په عموم د دې حدیث مبارک کې ایمان، وضو او اعمال او احکام. ما ته تفصیلو کې چې ټول داخل نه دی پکې، صرف هغه عبادات چې تعلق د خدای د حق سره لري او مقاصد دی هغه پکې داخل دی. دلیل یې څه دی چې نیت ضروري دی، ځکه خدای وایي قل کل یعمل علی شاکرته. ما ته وی صيغه د اخبار د مراد ته نه نشاده، هر سړی د عمل کې مطابق نیت علانیته. دا دلیل د لومبه جمله شو الاعمال بالنیه. او دویم نفقه الرجل علی اهله یحتسب صدقه، نفقه په معنا د انفاق ده. لګول د سړی په خپل شذا چې نیت پکې د طلب پکې د ثواب دی، دام صدقه نو دا د ول حسبت سره متعلق شو.
د خځې خولې ته چې نوړی اوچتی دی کوم ثواب دی مقصد شو چې عبادات خو خود عبادات دي مباحات پنیت د تقرب الله هغه ټول عبادات ګرځي که سړی ښځې سره جما کوي خو نیت ته دی چې زه د دې حق ادا کړم او خپل نفس محفوظ کړم د بدو نه نو دا مې عبادت دی سړی بال بچ له غوښه وړي جامې وړي نور څه وړي نو دا چې نیت ته پکې دی نو چې زه ادا دی او حق کوم نو هغه سوا عبادت دی نو نفقة الرجل على اهله يحتسبها صدقه یعنی انفاق الرجل على اهله د سړي خرچه په خپل اهل چې يحتسبها طلب د ثواب پکې مقصدی صدقه دام خدای په صدقه کې ساوي کور والو ته وایي چې ډوډۍ خورو لاس پیوچتاوه لاس اوچتل مقصد می دعا را وی دعا پې کوه خدای د دې ثواب مې پلار ته مور ته ورسې او تم چې کور ته وړې نو نیت پکې د ثواب که په خپله خورې هم رحمان بابا سي وی چې مطلب او مدعا د سړي خدای وي ناس ولاړ وي همواړه عبادت که په دوه قدمه عمر هم حاجي دی چا چې کړي د مکې په لورې نیت څوک په حقه پیروي د اولیاء کا دی واړه په معنا کې ولایت وي که نور خلق د دنیا غمونه کان دی د رحمان سره د غم د آخرت عجیب شعر ټول کلام لکه د مثنوي په شان د قرآن او د حدیث شرح مثنوی مولوی معنوی هست قرآن در زبان پهلوی مثنوی د قرآن او د حدیث شرح ده خو بعض خبرې تصوف صوفیانه دي او رحمان بابا هم د قرآن او د حدیث شرح ده د سرو زرو د لیکلو کتاب دومره قیمت دا پیښور سره تیر شوی دی یو نږدې کلی بادر کلی ورته او دلته خښت د پیښور مخبره وقال النبي صلی الله علیه وسلم درېم خبره دا کړې وه وان لکل امرئ مما نوى هر سړی ته به معنوا ملاویږي وقال النبي صلی الله علیه وسلم ولکن جهاد منیة واذا استنفرتم فانفروا یو سړی راغی بعد الهجرت وی قربان زه هجرت کوم قال لا هجرت بعد الفتح ولكن جهاد منیة واذا استنفرتم فانفروا وی د هجرت مقلال خطب پس فتح د مکینه هجرت د مکینه نشتا دا هجرت خاص یاده خو جهاد او نیت ته اراده شته جهاد کا او نیت ته جهاد کا او اراده وَإِذَا اسْتَنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا او چې د جهاد دا تویلی شنو ده وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى هدا درې دلایل د دې درو جملو شو اوس درې دلایل په سند سره ذکر کړه الحمد لله ان مسلمه قال اخبرنا مالك بن يحيى سيدنا محمد بن ابراهيم عن قمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنية دا حديث من وين ذاك انا رمبي حديث ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیه کچا د هجرت د مال د پاره یا هجرت د شیرینی د پاره نو هجرت نو باب سره مناسبت په دې ډومبه جمله کې ده الاعمال بالنیه ذکر دغه لفظ د حدیث په باب کې ذکرو با ما جان الاعمال بالنیه دا حدیث مبارک دلیل د ډومبه جمله شو دیم حدیث حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال اخبرني زمانه کې دا سرنامه وړي وړي لیکلي دي غټ شکل پکار قال اخبرنا علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة. سړی خرج کوي په اهل او يحتسبها د مقصود طلب د ثوابي فهي له صدقه، نو دا خرج د صدقه را نو يحتسبها کې حسبت سره مناسبت راوي. ان الاعمال بالنیه والحسبت، حسبت معنی طلب د ثواب، طلب د رضا د خدای. دو دعوی شو، دو دلیل ختم شو. حدثنا حكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عمرو بن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقه، دا بدل راشدي بیمارو نو دا مرګ یاره ورسره په فتح د مکه کې نو حضور مبارک روز جوړې دلته پاتې کېږم، یعنی په مرګ وینا دا به خدای پورته کوي. ته چې څومره خرچونه کې او نیت ته پکې د خدای به درکړي. انک لن تنفق نفقه، ته نه لګې اس قسمه خرچه، نه خرچ نه کې خرچه تبتغي به وجه الله، چې مقصود دې پکې رضا د خدای وي، الا اجرت علیها، پاغې به ثواب درکې دي شي تا ته. نو هر سړي ته موافق ته نیت ثواب ملاویږي. حتی ما تجعل فی امراتک، حتی که هغه لقمه چې اچې ته خولې د ښځې ته، نو به ظاهره خدا پوره کول د شهوت دی او خلک اړو دا ثواب نه ګڼي، ځکه وایي ښځه خو ما ته ناسته ده، نو دی قضا د شهوت کوي او ادا د حق د ښځې کوي. وایي چې دې کې د نیت د ثواب وي، نو خدای به ثواب درکوي. په یو خبره کې ډېر نیت کوه. د خدای عجیبه معامله ده، خو موږ نه پوهېږو. کور ته چې اسکه هم ثواب دی پکې، ډوډۍ خورم ثواب، چې خوب کې هم ثواب دی. نیت پکې دا وکړه چې منزل د وخت را پاسم، طبیعت کې مې نشاط پیدا شي، دا کار خو وکړم، نو هغه خوب د مې عبادت. دې وجه دا بعض علما وایي چې د عالم خوب د جاهل د عبادت نه مخه ده، ځکه جاهل به په عبادت کې ریاکاري کوي چې نه پوهېږي چې زه شیخ او عالم خو پوهېږي، نیت یې صحیح وي، نو هغه خوب کې هم نیت ته عبادت وکړي، نو د خوب عبادت وګرځېد او د هغه بل سړي عبادت خوب وګرځېد. دا خلک وایي یو درې کسان قمقل شیخان یو تهجد ته پاسه تهجد کوي، وای خدایا دا دواړه دی ود دی او زه درته موس کوم، معنی که نه معنی له ود دی خړېږي او زه عبادت کوم. نا ابل وره ابل ورته وی الګه زمون پسند چغلی والے کې کا خپل مونږ مخبل کار کوو نو مونږ والے یاد نا درې مرته ستا په څه کار دی وای دې کنه چغلی دې کوي. نو دا عامي سره عبادت هم ده چې نه پیږي په دین. نو د عالم خوب د امیر عبادت نه کله ښه ګرځي، ځکه د پکې نیت ته خدای هغه پکې نیت د ریاوي نه پیږي، قواعد ورته نه معلوم. یو دورونه ووایي، یو علم پسې لاړه او بل صوفیت پیری مریدي شروع کړه. نو د عالم خپل فرض او سنت ضروري کولو به وکاله تکاله علم وکړه. دا بل وظیف چیلې کړې وي، د سترګو چیله، د پودې چیله، د غوږ چیله، د ژبې چیله، واته کاره پس دواړه راغله. نو دا شیخ دا پیرې مریدی والا د عالم ورته وایي تا څومره روجې نیولې دی؟ ما خو روجې نه دي نیولې، صرف هغه فرض مې کړی.
منځ سمرا کړ وګوره ما خو به د شپې دومره رکعاته نفل کړ او دومره مې روجي نیولې دي او دومره مې ذکر کړی دی او هېڅ څیز رانه نه دی ازار شوی یو مګه رانه چېرته په خطا مړه شوې وه نو بیا ډېر خفه ومه نو رومال کې مې وتړله او ځان سره مې جیب کې واچوله یا مرۍ ته مې ځوړنده کړه وی اوس هم را سره ځوړنده ده نو هغه ورته وایي زه ځناوره د 7 کاله مونځ دې ولچو د مړۍ مګې سره یې مونځ کړه عالم کاسې ګرځي هم ښه ده دا په دې غرض نه یم چې تکبر در کې راشي دا عزت د علم ده چې علم سره سړي ته معرفت حاصل شي خدای هسې وایي قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب او خدای وایي انما یخشى الله من عباده العلماء نو چې خدای تعریف کوي خو دې پکې خو مونږ ته به استاد صاحب وي داسې نه چې ځان ته عالمان ووایه مونږ عالمان خو یا خبره د حاملین د کتابونو یو بلکې مزدوران د کتابونو یو نحنو جراء الکتب مزدوران د کتابونو مدرسې ته وړو تنخواه پیلو خبره خلاص خو توبه وباسه حنبل باب تک رکھیے باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله دیکھیم درو خبرو تخیال لاره اولا دا چې دی باب کې څه وینا غواړي دعوه د باب څه ده او مقصد دویم مناسبت تیرو بابونو سره دریم شرح د باب معنا د باب وضاحت د باب خړمبه خبره دی باب کې خلاصه د ابواب او د شعب د ایمان ذکر کول غواړي او دفع د یو سوال کول غواړي سوال دا چې تا مرجئه یاد کړ خوارج دی یاد کړ جبریه دی یاد کړ مسلمانان دي دا نو دا په غیبت کې مبتلا شو او حتک تدوی دیو داواله ډیر صوفیان وای محدثین کرام غیبت کی ذکر دای سړی ته ضعیف وي دیته کذاب وي دته دوه او د خود غیبت وکړه نو دی وای وی دا چې ما سویلی دی رد میں کړی دی په دې فرقو په متکلمینو په مرجعو په جهمیو په کرامیو خوارجو جب او په معتزلو دی کې مقصود حتک او تحقیر د چانه دی دی کې مقصود خیر خواهی د دین دا زمان پا دے ټولو ردونو کی مقصود د دین حفاظت تے نہ تحقیر و حتک دے یو مسلمان دے خلاصہ ذکر دین د خیر خواهینم دے محدثین کرام و یداغی پسر کے یحیی بن معین دے رحمہ اللہ او نتكلم في رجال نسبوا خيامنا في الجنة قبلنا ب100 عام آغا خلقو کی منگا
خبرې کوو چې 200 کاله د جنت ته مخکې زمونږ نه تللي دي، یعنې نیکانو پاکانو خو مونږ ځکه ضعیف یادو چې اعتماد به په احادیثو کې په قوي کې دا ضعیف او ثقه ورته ویل دا د هغې د دین هتک نه کوو مونږه، دا حفاظت د دین د رسول الله کوو. نو چا ورته وی خیر دی که د یو سړي هتک وکړم خو چې د دین د مصطفی حفاظت وشي، چې دا سړی اهل د دې نه دی، ګورې دی په صحیح ضعیف نه پېژني، دی برته دین کې غلط خبرې زیاتې کې من حیث لا یشعر، په ګیرې دوکه نشي او په غټ پګي او په هو هو او په لو تسپو، دا دې میدان سړی نه دی. لکه دا خرافات او شرکیات څوک روانه، دا دا پیران چې بظاهره نیکانی، نو د محدثینو دا فرض دی چې وښیي چې نه دا اهل نه دی، دا عمل غلط دی، دا په دین کې اضافه کوي په نوم د محبت د رسول الله، په نوم د محبت د اولیاء و کرامو، په نوم د عزت د خدای د دین، دی په دین کې داسې خبر روانه کی چې غلط د دین نقشه روانه ناغه به وی که د یو سړي غیبت وکړم نو ښه ده، خو چې د خدای او د رسول الله د دین حفاظت وکړم. نو دیم وای دا ما چې څه ویلي دي نو دا مې د هتک او د تحقیر په غرض نه دی ویلی، دا مې خیرخواهي د دین د مصطفی کړی، ځکه دین نوم د خیرخواهی دی. باب الدین والنصیحه، دین د خیرخواهی نوم دی. نو ما په دې کې خیرخواهي مقصود ته چې یو سړي ته ووایې هلکه په لاره یو غل دې ځان ته بچ کوه، نو ستا مقصود د هغه تحقیر نه دی، مقصود دې